अल्हम्दुलिल्लाह الذي من علينا بجزيل النعم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. سورة السجدة آیت نمبر 4. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن اللہ جل جلالہ نازل کړی دی. دا د ځانه نه دی جوړ شوی، د رب العالمین د طرفه دا نازل شوی دی. رب العالمین څوک دی؟ دا صفات څه بیانوي، څه قدرتونه بیانوي چې د دومره قدرتونو مالک رب دی. الله أكبر. الله الذي الله وذات خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونه، والارض ازمکا. اسمانونه جمع ذکر کې، ازمکا واحد ذکر کې. ځکه ازمکا یو وخت کاري او دا ازمکا هم ودي، خو د دې وواړو په منځ کې خلا نشته. په مقابله د اسمانونو کې چې د یو اسمان او د بل اسمان په منځ کې خالی ځای دی. الله أكبر. وما بينهما وسچې د دې په منځ کې دي چا پیدا کړی دي؟ فی 6 ایام، په شپږو ورځو کې. په 2 ورځو کې اسمانونه، په 2 ورځو کې ځمکه، او په 2 ورځو کې د دې په ځمکه کې چې کوم ضرورت دی د انسان لپاره دا پیدا کړي. ثم استوى على العرش، بیا برابر شو په عرش باندې. څنګه برابر شو؟ چې څنګه د الله د شان سره مناسب دی. مونږ ته پته نشته، مونږ د هغې دپاره څه کیفیت او څه شکل صورت نشو برابرولی. نه زمونږ په ذهن کې دا خبره راتلی شي، نه په دې باندې د سوچ مونږ ته اجازت شته، نه د دې خبرې د تپوس کولو اجازت شته. امام مالک رحمه الله مشهور قول دی، الاستواء معلوم. استوا معلوم ده، برابر دل په عرش باندې دا څه شی دی؟ معلوم دی چې الله کوم ځای کې دی؟ په عرش باندې. په اعتبار د ذات سره الله پاک په عرش باندې دی، په اعتبار د صفات سره په هر ځای کې دی. الله اکبر کبیره. او کیفیتها مجهول، څنګه ده پته نه لګي، پته نشته چې څنګه ده. په عرش باندې څنګه مستوي دی، څنګه برابر دی، مونږ ته پته نشته، هیڅ چاته پته نشته.
اوس که یو کس دا تپوسو کی چې د الله جل جلاله په عرش باندې څنګه دی، نو دا تپوس کوم والسؤال عنها بدعه، دا تپوس کوم کې بدعتي دی. ځکه صحابو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا تپوس نه دی کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جبرئیل علیه السلام نه دا تپوس نه دی کړی. نور اسلاف د یو بل نه دا تپوسونه نه دي کړي چې الله په عرش باندې څنګه برابر دی، څنګه مستوي دی. بس خبره خلاص شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو د الله په قدرتونو کې سوچ کوئ، د الله په صفاتو کې سوچ کوئ، البته د الله په ذات کې سوچ مکوئ. هغه داسې ذات دی چې هغه د چا په سوچ کې ورتلو والا نه دی. وراء الوراء. الله اکبر. ثم استوى على العرش، بیا برابر شو په عرش باندې. ما لكم نشتد تاسو د پارا من دونه سوا د الله نه من ولي څوک دوست ولا شفیع نڅ سفارشی چې الله نه غوښتلی څوک تاسو سفارش نشي کولای. افلا تتذکرون، ولې تاسو خون نه اخلئ؟ په دې خبره ولې نه پوهېږئ چې پلان کې به د الله په دربار کې زموږ سفارش وکړي، د الله سره ځکه شریک جوړوئ، هغه له ځکه برخه ورکوئ. ایک یوازې د الله سره هیڅوک شریک نشته. د تمام دنیا نظام ایک یوازې چلی. لکه یاد ساتئ غوثان هم نه چلی د دنیا نظام، او قطبان هم نه چلی. د دنیا نظام څوک چلی؟ یو الله چلی، یو الله چلی. یدبر الامر، نظام چلی د کار من السماء الى الارض، د اسمان نظم کتا تمام نظام د اسمانونو نواله ترسمه کې پورې دا ټول الله پاک چلی. فیصله را کوزي د اسمان نظم کتا، احکام را کوزي د اسمان نظم کتا. د مرګ فیصله د برنا، د جون فیصله د برنا، فرشتي راځي د برنا. او بیا چې کله د انسانان نیک یا بد اعمالو کې بیا به الله ته پیش کیږي. ثم یعرج الیه، بیا بخیږي دی الله پاک ته دا ټول کارونه. فی یوم، په داسې ورځ کې کان مقداره الف سنه، چې د هغې مقدار 1000 کاله دی. څه ورځ ده؟ د پیر ورځ ده. قیامت ورځ ده. قیامت قیامت ورځ ده. قیامت څه حال وې الله چې دا مخکې د دقه آیت نه مخکې وي چې افلا تتذکرون، خو نه اخله تاسو دومره تاسو باندې نصیحت اثر نه کوي. 1000 کاله یو ورځ، هلکه 1000 کاله یو ورځ دی. یو ورځ په سورت معارج کې وراشي 50,000 کاله ده دغه ورځ. وایي تاسو 1000 کاله ده که 50 ده واغوته کېږي. دا د هر چا د عمل موافق په هغه باندې لنډه اوږده ده. دا داسې فکس نه ده چې دا 1000 کاله ده نیکانو باندې هم داسې ده، بدانو باندې هم داسې ده. دا داسې نه ده. چا باندې دا 50,000 کاله ده، په چا باندې 1000 کاله ده، په چا باندې د ورځې څه حصه ده. دنیا د ورځې څه حصه، لکه د مازدیګر نه تر ماښامه پورې 2 عمره ټیم نیکانو بندګانو، او په ګناهګارو باندې د هغو د ګناه موافق دا ورځ اوږده ده. پوهېږئ تاسو همدغه شانې د پل صراط باره کې راځي چې هغه هم اوږد دی، 1500 کاله په هغې باندې سفر دی. د هغه د هر چا د عمل موافق هغه اوږد دی. که نه نو بعضې څوک به د بجلۍ د پلق په شانې پورېږي. څه شي د پلق په شانې؟ لکه دا بجلۍ دا بلف چې لګوي که نه، لکه څه شي په شانې؟ اسمان د برېښنا د پلق په شانې. بجلۍ اسمان ته وایي. دا بجلۍ خو اوس پیدا شوې ده،
وای دی د دې تصور نه دی دا آسماني بجلی تصور دی آسماني بجلی چې پړقو کې څومره ټایم مثالي همدا قدم مثال چې بیانې د بجلی د پړق په شانې زموږ ذهن چېرته لاړ شي بلب ته لاړ شي انرژي سیور ته لاړ شي بټن ته لاړ شي بجلی پړقو وځي دی پورې دا بجلی نه ده آسماني بجلی ده سړی د شپې روان یم باران ورېږي تیاره تکه توره تیاره ورېږي په دې کې اسمان وپړقېږي د اسمان د پړقاري دا رڼا په ځمکه باندې څو ټیم وي دو عمره ټیم باندې د پولیس رات باندې واخلې پورې وته وي چې ګوري پورې بناسي الله دې موږ ټول تاسو دغه شانې پورې بسي الله اکبر کان مقداره و مقدار د دې ورځې الف سنه زر کاله مما په هغه شمار باندې تعدون چې تاسو شمارئ یعنی د دنیا زر کاله به باندې تاسو چې کوم شمار باندې شمارئ په دنیا کې د زر کاله چې څنګه پوره کېږي داسې مقدار هلته خو یوه ورځ ده هلکه که د قیامت د ورځې په حساب باندې شي نو خو یوه ورځ شوه زر کاله شو که یوه ورځ شوه یوه ورځ شوه ورځ په کال کې راځي که نه راځي وی دا هغه ورځې مقدار د دنیا د مقدار نه زرو کالو برابر دی ذالک عالم الغیب دا هغه ذات دی چې پوه دی په غیب باندې و شهادت او په ښکارو باندې پټ او ښکاره ورته یو شی دی پټ او ښکاره الله پاک ته یو شی دی الله عزیز و زبردست دی طاقت والا دی هیڅوک په ده باندې غالب نشته تمام دنیا یو لوی نه لوی غونډه او رزیل او طاقتور که حکومت وسره که محفوظ که سکیورټي وسره لیکن الله باندې تو غالب نشته سپر طاقت په الله باندې غالب نه دی تمام جنات انسانان ټول یو ځای شي الله پاک ته څه نشي ویلی الله په ټولو باندې زورور دی الرحیم زورور چې زورور سره فورا انسان ذهن ته راځي د ظلم ماده انسان کمزور دی کله چې د طاقت ملو شي د ظلم کوي کله چې د سره مال شي نو د ظلم کوي کله چې د سره ډیګري راشي عہده راشي نو د چل کوي ظلم کوي دا الله قانون د دینه جدا دی الله چې څومره طاقت زیاتېږي دومره رحم او ترس زیاتېږي خپل مخلوق باندې مهربان دی الرحیم ډېر مهربان دی الذي غزات دے احسن كل شيء خلقه چې پیدا کړی دی هر شی په ښایسته صورت سره احسن ښکلی کړی دی كل شيء هر هغه شی خلقه چې هغه پیدا کړی دی کوم شی چې پیدا کړی دی په ډېر مناسب نظام سره پیدا کړی دی اوس هم دنیا ترقي کوي چې یو شی جوړي یو روبوټ جوړي د انسان په شان یې جوړي دومره 1400 کال وشو اوس هم چې روبوټ جوړي چا په شان جوړي انسان په شان دا ګوره دا ماشین جوړ شوی دا ایکسکیویټر انسان په شان ګوتې دي لاسونه دي څنګه له هغه شان دا مړوند چې کوم ځای کې دی هغه ځای کې دا په لاس ماتېږي را ماتېږي مطلب دا دی دا چې انتها ته ورسېدي که نه ورسېدي نو د الله هغه تخلیق ته ورسېد چې الله چې کله پیدا کړی دی پته نه چې کوم وخت کې پیدا کړی دی اوس هم حق طریقه ټولو کې اعلی وه لکه ګاډی چې اول جوړ شوی څنګه به یو کټاره به و که نه یو جاخه به و نو ورو ورو په هغې کې ترقي کېږي که نه کېږي لکه اوس هم خلک تپوس کوي کوم ماډل ګاډی دی نوی ماډل راځي هغه د هغه زړه نه زیات ترقی کېږي لیکن انسان چې الله پاک اول ځل څنګه پیدا کړی دی نو هغه شان چې بیا پیدا کړي د هغې نه بل کامیاب نشته او هغه په ټولو کې اعلی هغه بالکل 0 میټر دی او آخرنی ماډل دی کوم چې آدم علیه السلام به چې 2000 کاله شي هغه وخت نه تر دې وخته پورې احسن کل شیء خلقه چې څه شي الله پیدا کړی ډېر مناسب پیدا کړی ډېر ښکلی پیدا کړی څاوریم په مناسب طرح انسان مناسب مرغۍ مناسب چې د دوی د پیدایش دا طریقه چې وه د دې نه بله ښکلې طریقه نشته د دې نه بل فارورډ طریقه نشته کومه چې دا طریقه وکړي من چې الله پیدا کړي وبدأ خلق الإنسان من طين
او شروع کړه پیدائش د انسان د خاورې نه، انسان د خاورې نه پیدا کړ. پته ولګي چې د ترقی په زوال کې ده، د ترقی په څه شي کې ده؟ په خاوره کې ده، په کته کېدو کې ده. ترقی چې څومره د خاورې سره نږدې کېږي د ترقی کې دی، چې په پورته زور کوي ځان غټ حسابوي، ځان اوچت حسابوي، دی کته کېږي، دی غورځېږي، خرابېږي. ثم جعل نسله، الله چې انسان د خاورې نه پیدا کړو نو د لرګي نه پیدا کولی شو، پیدا کولی شو که نه شو؟ هلکه د ګټو نه پیدا کولی شو، یا اور نه پیدا کولی شو، د هوا نه پیدا کولی شو. لیکن د خاورې نه پیدا کولو کې حکمت دا دی چې د انسان کمال هغه په کته کېدو کې دی. دی به ترقی ته هله رسي چې دی ځان کته حساب کړي چې دانه خاک میں مل کر ګل ګلزار ہوتا ہے. دانه چې څو خاورې ته نه رسېدلي هغه پورې دا ګل کېږي نه، دا به دا قوه چې که د ځمکې په سر په یا بر ګټ باندې سړی اوچته کېږي دا به ګلې ګلزار شي؟ نه نه، چې دا خاورې شوه دا به ګلونه راټوکړي. ثم جعل نسله، بیا وګرځو نسل د انسان من سلالة، دا خلاصې نچوړ شوي من ماء مهین، دا اوبو سپکونه. بیا ګوره بیا په انسان د تخلیق دپاره هغه څیز مقرر کړ چې هغه په انسان کې د هغې نه زیات سپک څیز بل نشته، د هغې نه زیات سپک او ذلیله څیز بل نشته. کوم څاڅکي دی چې دی پیدا دی د هغې سړی نوم نشي اخیستی. شریف انسان د هغې ذکر نشي کولی په مجلس کې. انسان ته خپل کوم مقصد د ده د کته کېدو د هغې دپاره یې دله یو څیز ورکړه چې دا یادوه ته به کته اوسېږي، تا کې به تکبر نه راسي. ته چې هلاکېږي د تکبر د لاسه هلاکېږي، ته چې تباه کېږي د تکبر د لاسه تباه کېږي. نو چې کله تا کې لوی راځي خپل په پیدایش سوچ کوه چې زه څه شي نه پیدا شوی یم، زه څه شی وم. تا ته ما د ملنګ کیسه کړې وه چې بادشاه ورته وایي ته ما پېژنې؟ هغه یې پېژنم تا ته، وایي زه څوک یم؟ ته خو ډېر زیات هغې بدماش یې. هغې بدماش نه یم، ولې ته ما نه پېژنې چې زه څوک یم؟ نو تا پېژنم، ستا اول وخت پېژنم او ستا منځ پېژنم او ستا آخر وخت پېژنم. ته څه پورې راپورې وایي؟ دغه دې پېژنم. اول وخت کې داسې ګنده څاڅکي وي چې د بدن نه په وتو سره به رګ رګ بېلمازه شو، داسې سقامن وي. او منځ دې پېژنم اوس د ډېران ډکې خو له پاسه د باندې الله پټ پاک راویستی دی، که دومره چاکوړی مې ګېډه کې و دننه به لوی ګن را روان شي. داسې ګن ډکې چې سړی به دې مخکې ډوډۍ ونه خوري، داسې سقامن یې اوس خو پټ دی د باندې له پاسه. او آخره کې د چینجو خوراک وي. دا 3 وختونه ستا پېژنم. آخر کې به چینجي د باندې جنګ کوي، نو پوزه یې زه خورم او بل وایي چې سترګې یې زه خورم، شونډې یې زه خورم، ژبه یې زه خورم. نو چینجو به د باندې جنګ دا به خوراک کوي. څه شی ته ځان ته موچت جوړ کړ. نو چې کله انسان په خپل تخلیق باندې سوچ وکړي، خپل په انجام باندې سوچ وکړي، ده کې به لوی تکبر را نه شي. تکبر د شیطان ټولو کې غټه حمله په انسان نه، انسان کې تکبر پیدا کوي. ثم سواه، بیا برابر کړل را ونفخ فيه من روحه، پوی کړ په ده کې من روحه روح خپل، لکه د مړو په ګېډه کې ودرله روح یې پکې واچو. وجعل لكم السمع، جوړ کړه تاسو دپاره غوږونه. څومره دي؟ لکه اوس د انسان غوږ داسې وی لکه د بیزې غوږ. ګرځو به که نه؟ که نه به ګرځو؟ ضرورت وکړه. اگر د هاتي د غوږ عمره وی دا څپرې به ورسره ګرځېدې، ډېر مناسب الله جل جلاله پیدا کړی، ډېر زیات مناسب. الله اکبر. وجعل لكم السمع، ګرځولي دي د ده دپاره غوږونه، والابصار او سترګې، والافئده او زړه، دا پکې مرکزي کردار دی. زړه دلاسه دی جوړ لیونی، عقل فکر پته کې شته، او سترګو باندې تمام دنیا مشاهده کوي، لیده کوي، او سمع غوږونو باندې اورېده کوي. دا مرکزي کردار دی. قلیلا ما تشکرون، تاسو ډېر لږ یې چې شکر ادا کوئ.
شکر والا نشته دومره لوی نعمت احسانات مې پکړي دي د څه شي نه پیدا شوی دی بیا پکې کرنټ هم شته سترګو کې کرنټ دی غوږونو کې د اورېدو طاقت دی خو شکر به څوک وباسي الله د شکر ګیله کوي چې دومره نعمتونه مې کړي دي بې شکر څوک نه وباسي ډېر لږ خلک دی چې د هغو شکر ته خیال دی اکثر شکر نه وباسي الله الذي الله غزاد دے خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونه والارض وزمکا وما بينهما سچ د دې په منځ کې دي فی ستة ایام پشپږ ورځو کې ثم استوى على العرش بیا برابر شو په عرش باندې ما لكم من دونه نشته د تاسو لپاره سوا د الله پاک نامي ولي څوک دوست ولا شفيع سفارشي افلا تتذكرون تاسو ولي خوننا اخلي يدبر الامر تدبير چلی دکار من السماء الى الارض دا اسمان نظم کتا ثم يعرج اليه بیا بخرج دی اللہ تبا اغرز کی کان مقداره الف سنة چداغی مقدار زرکالا دے مما تعدون دا هغه وخت نه چې تاسو شمارئ ذالک عالم الغیب والشهاده دا هغه ذات دی چې په دې پپټو په ښکارو باندې العزیز الرحیم زبردست دی او رحم والا دی الذي احسن كل شيء هغه ذات دی چې ښکلی کړی دی هر یو شی خلقه چې پیدا کړی دی هغه وبدأ خلق الانسان شروع کړی دی پیدایش د انسان من طین د خاورنا ثم جعل نسله بیا جوړ کو نسل د من سلالة دا نچوړ شوي من ماء مهین دا اوبوس پکونا ثم سواه بیا برابر کړ دلرا ونفخ فيه من روحه پوکي وه پدکی روح خپل وجعل لكم السماء غرزولې دي تاسو د پاره غوګنا والابصار استرګي والافئده وزړه قليلا ما تشکرون ډېر لږه چې تاسو شکر ادا کوئ اللهم صل علی محمد یاد دي تاسو ته سو ویلو مونږه تعداد نه دی یاد یولس ویلو کنه یا چې دولسم توکل په لفظ د سلام سره د مانځنه وتل واجب چې چلې امیر صاحب الله دې بختور کا په لفظ د سلام سره د مانځنه وتل واجب دا څو شو دولس د الله څنګه چې ویترو کې دعا قنوت ویل واجب او دا هغه سره الله اکبر ویل نو ویترو هغه الله اکبر نه دی دا واجب دی دعا قنوت واجب دی دا ډول یو شو صحیح شو څو دیارلس او څوارلسم چې دی په ټول وختونو کې زائد شپږ تکبیرونه چې دی دا ویل واجب دی یاد بشي تاسو ته درې توکل دی په لفظ د سلام سره د مانځنه وتل واجب دی او دعا قنوت سره د تکبیر نه ویل واجب دی او په ټول وختونو کې زیاتې تکبیرونه ویل واجب دی یاد بشي بیا توکل دی په لفظ د سلام سره د مانځنه وتل واجب دي دولسم شو دیارلسم دعا قنوت سره د تکبیر نه ویل واجب دي او څوارلسم په ډوړو اخترونو کې زیاتې تکبیرونه ویل واجب دي زیاتې خو معلوم دي کنه کوم چې په عام مانځ کې تکبیرونه د عام دي د دې نه چې کوم زیاتې دي هغه واجب دي درې باندې رکعت کې درې پرسته رکعت اللهم صل علی محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وصلى الله على محمد